پکې ونیولې د چا په سینو باندې چې ګولې وایي ته د نصابه استلی یې ته بلواک ژوند کوې په دې خاوره باندې تر نن ورځې پورې هغه د بابړې وا لوبه روانه ده تر نن ورځې پوره دا لوبه روانه ده که چېرته زموږ نیکونو ګیله دې نه کوي سپین ګیري په دا باندې که چېرته زموږ نیکونو د بابړې حساب کتاب اخیستی وای نن به زموږ سره بیا دا نه وای شوي خو که نن هم موږ د خپل وطن تپوس نه وکړو دا به راتلونکي نسل ته د ظلم جبر او بربریت لارې ور جوړې کړي ملګرو زه یې چې نیولی ومه زه په نیول نه راغلم په کوم اف آی آر یې نیولی ومه په هغې تقریر پورې یې ونیوم چې په کوم کې ما دلته دوې خبرې کړې وې هغه زه تاسو ته در یادول غواړم ما ویلي وي چې په کوم وطن کې کوم قام ته چې د فیصلې اختیار حاصل وي هغه ته اکا ویلې کېږي او حاکم څوک چې د دغه فیصلې اختیار نه لري د راتلونکي د ژوند هغه ته محکوم ویلې کېږي ما ورته ویلي وي چې د پاکستان آئین دلته 200 سیټونه او ما ته 40 راکړي دي نو دو تهایي اکثریت زما راتلی نه شي آئیني سطح باندې دلته موږ غلامان او محکوم جوړ شوي یو ما دا خبرې کړې وه چې هره علاقه ته خدای پاک وسایل ورځي چې دوی په هغه ژوند تېر کړي پنجاب ته یې غنم ورځي آئین وایي دا د دوی دي خپل یې دي چې څه پې کوي موږ ته خدای غرونه راځي مدنیات په هغې باندې لیکلي دي چې دا به ریاست وي دا به د ریاست وي دا به ستا نه وي ځکه په دې خاوره باندې دا یو ځل دی په ځان ډیپنډنټ جوړ کړي دا ستا وسایل ځکه نه درکوي ستا لاس ته چې بیا خو ته دلته د ده چې کوم دغه نظام یې جوړ دی په دا کې ته بیا خواهشمند نه یې تعین کېدلو ګوره لکي مروت او کرک دا زموږ دوې ضلعې دي دا ډېره زیاته ځمکه ده دوی د غریب سړي په لکي مروت کې دومره ځمکه ده چې په بل ځای کې دومره د یو خان نه ده هلته چېرته یوه ټوکه هم ده چې دلته یو مالدار سړی دی سلیم سیف الله هغې مور ته ویلي وي چېرې چې د اوبو بندوبست ورته وکړه نو هغه ورته ویلي وي چې ولې د هر مروت نه ته نواب جوړوې دوی په دې خوا باندې پوره دریاب بهیږي د هغو اوبو 40 کاله شي چې دوی ته نه میلاویږي ولې که دوی ته دا اوبه میلاو شوې بیا به د مروت او د کرک ځوانان د دوی په 10,000 روپۍ د بلوچو سره دښمني نه کوي بیا به دوی هغه دښمني ګوره یو بلوچ په دې باندې ټوپک راخستی چې زما وسایل به نه وړې وسایل چېرته ځي ګیس په هغه باندې په لاهور په فیصل آباد او په ملتان کې فیکټرۍ جوړې دي د پنجاب پې روزګار جوړ دی د پنجاب پې کورونه آباد دي چې کله بلوچ په هغې باندې ټوپک راواخېسته دوی پښتانه په 10,000 بردي کړل او ټوپکو ته یې مخته کړل هغې باندې وینه د پښتنو تویېږي اوښکې د پښتنو مور تویېږي آبادیان د پنجاب پې جوړې دي زه به خامخا دا خبره کومه د پنجاب سره د ده په شکل په بنیاد باندې د ده د نسل په بنیاد باندې د ده د اخیستلو په بنیاد باندې د ده د خوړلو په بنیاد باندې زما هېڅ ضد نشته زما هېڅ تعصب نشته په دې دی هم انسان دی خدای پیدا کړی دی زه هم انسان یم خدای پیدا کړی دی خو هېڅ کله د غلام د غلام په شان ژوند نه کوو دا معاشي استحصال مونږ غلامي ته مجبوروي دا معاشي استحصال د عام وګړي ته پیدې رسوي مونږ دا خبره کړې د اول ورځې نه چې دا وطن چې څه لري دا د دیګي وطن دی ملګرو زمونږ دې ملګرو ته دوی وایي چې تاسو پی ټي ایم ته مه ځئ تاسو پی ټي ایم ته مه ځئ تا ته به تکلیف ورسېږي ته به جیل ته وردننه کړی شي ستا به خپل روزګار کوه ستا په پی ټي ایم څه شی دي ملګرو دا ستا په روزګار باندې دومره غم دی ورسره که ستا د روزګار ورسره غم دی نو ستا د خاورې وسایل ولې تا ته نه درکوي دی وایي تا ته به تکلیف ورسېږي که ستا په تکلیف یې زړه بدېږي نو د وارن ټیرر په نامه باندې دا وژنې بیا پنجاب ته ولې نه وړې ولې تا ته راوړې وې
معنا دا شوه چې دا نه ستا په تکلیف ستا په روزګار نه دی اړیا خو د قامي اتفاق نه دی په دې خبرو باندې خوښ کوي د قامي اتحاد نه دی په دې خبرو باندې دی خوښ کوي ملګرو زه دا نه وایم چې څوک د روزګار نه کي خو د قامي اتفاق قامي اتحاد د دې په حواله سره چې د خپل موقف نه پر شا نه شئ ملګرو په دې وطن باندې ډېر زیات او ډېر مسلسل جنګ وشو د دې جنګ زه آخري خبره درته کومه چې علاج به څه شی وي ډېر اهم پوینټ مس کېږي ډېر اهم پوینټ مس کېږي دلته وبخئ په دې خبره به څوک ګیله نه کوي هر نشنلیسټ قوت خپل ورکر ته د خپلواکۍ سوچ ورکوي او بل خو وایي موږ په دې آیین کې دننه اصلاحات غواړو دغه د نوي یو طرف ته دی شي د کیسه ملګرو نن هم زموږ په دې پنډال کې هغه ملګري چې زموږ سره به ډېر واغه نشته دی حنیف پښتین او د ده سره ملګري ګیلمن دی ملا باران دی قاسم اچکزی ذوالقرنین او ویس ابدال د دغو د رهایي مطالبه خو موږ هر کله کوو خو خبره دا ده چې دا ولې نیول شي څه وجوهات دي چې هغه قاتل هغه بتاخور هغه ظالم چې په دې خاوره باندې د ده ملګرتیا کوي بیا څوک ورته هېڅ نه وایي که ته غلامي کوې بیا به تا نه نسي که ته غلامي نه کوې بیا به هر بده فلونه په تا باندې راواړوي په دې وطن کې زه بیا خبره کوم اهم پوینټ ته راځو احسان الله احسان څوک و 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 او د دغې دهشتګرد پالونکی څوک و د دغې دهشتګرد پالونکی څوک و چا خلاص کو د فضل ډوګر ته څه ځواب ورکوئ د دغې سره نور ملګري ته څه ځواب ورکوئ د دغو زمر یې د دغو د زړونو ګلونه یې په چا چې شهیدان کړل هغه ته لاره ورکړله هغه یې وساتو خلک وایي احسان الله احسان ونیول شو جیل ته شو یا معصور شو نو معصور دا یې چا بند کړی نه و چې څو کالونه یې جنګ کړي وي د هغې په حواله سره یې مزید ښه ساتلو چې جرنرال یې لږ کې مالش وکړي لږ کې چوپ کې دې تیارونه کړی و دا یې مالش کولو دا یې ښه ساتلو چې کیدای شي په غرونو کې چېرته روټۍ صحیح نه وي خوړلې چې دلته یې در باندې وکړو زموږ په قاتلانو باندې رحمدل ریاست